بسم الله الرحمن الرحيم. باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يقتل ببدر. وبي قال حدثني أحمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمة قال حدثنا إبراهيم بن يوسف عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون أنه سمع عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حدث عن سعد بن معاذ أنه قال كان صديقا لأمية بن خلف. دا تیارم دے سمخکاری من طالبانو دا رناگانے لگ دے سر بے سر غندی دی. بہرحال دا کتاب المغازی دی بخاری شروع دا او من ابتدا دی مغازی دی غزواتو بیانو او تاسو تعرض مامخ کیو کو چه حضور صلی اللہ علیہ وسلم وی من از بیگان نگان ہرگز نالم کے بامن ارچ کرد واشنا کرد. عرضی کے شعر دے چه برانو رزق گلنکم چه سمر ظلم و ستم و استبداد و ناجائز و ناروارا سروکڑی اخپلوان ہوکڑی. نو نبی پاک علیہ السلام د خپلوانو نا دومره تنگ او دومره تکلیفونه او مشکلات لیدلی. او حدیث کې راځي وزیت فی الله ما یزاحد من قبلی. اسلام کې ماته دومره تکلیفونه رسیدلی چې دومره تکلیفونه په خوا نه یو پیغمبر ته نه دغه یو امت ته رسیدلی دي. یو سړی دی طارق محاربی هغه فرمایي چې زه د مکې مکرمه د عکاظ بازار دی عرفات سره بسنګ کې جوړېده. دلته روانم چې یو نوجوان روانو مخکې او شاته یو بوډا او پلو کې کاڼي جمع کړي او اوښتلې پسې امخ کې سړي بوله قولوا لا اله الا الله تفلحون. شاته با بوډا ناره ول شلا تصدقوا فإنه كذاب. وای ما ته پوسو کدا مخ کې سوق دی او دا شاته پسې سوق دی. او دا مخ کې خو محمد صلی الله علیه وسلم دی او پیغمبر دی نو یا کفار ورته ویلو. وای دا شاته چې پکان ولي دا وای دا تر د ابو لهب عبد العزا بے غیرت سړیو. نو خپلوانو د لاس اکثره وختو کې ونه چې کټکیږي د خپل لاس تی دی وجنه. نو بل اخر پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کله علاقه ورته پرې خدا هجرت یو کو. اول جلد کې بزتا استمن کانت هجرت الى الله ورسول دی کې بیا تحقیق کوم. خو بیا پیغمبر علیہ السلام چې راغی دی کفارو بیام پیغمبر نه پرې خودو ناجائز غلط پلت تل د خپې ورته منډل آلته ورته لارې ټول دنیا کفر نیولو. نبی علیہ السلام چې راغی مدینه منوره کې اصلاحي فلاحي ریاست جوړ کړ. عقد مواخات په مابین مسلمانانو کې وکړو د انصارو کې. نو هلته یهودو مو 15 ډلې وې. 3 ډلې یهودو بنو قینقاع بنو نذیر او بني قریظه. 2 ډلې مشرکینو چې انصار شو اوس او خزرج. انصارو د سلم نه ایمان راوړو یو څو پکې صرف علما بزرگان فرمایي چې مکه مکرمه کې 4.5 انسانان یا 3.5 کم چې په خود کې را واپس شوي دا ټول منافقان دغه پاتې و. دا منافقان غټ سرداران 12 د مسجد زرار کې بیا درته وامه نور ټول مسلمانان شي او په یهودو کې ډېر کم خلک مسلمانان شوي دي زیات نو. نو دا نبی پاک صلی الله علیه وسلم چې مکه مکرمه نه مدینه طیبه ته تشریف راوړو نو نبی علیہ السلام لاس ترزنه کې نه ناسته ورته مقابل رد عمل شروع کړ. او رد عمل په داسې انداز شروع کړ چې ملګری به هم لګلې خو دې خوا چې حالات د کفارو معلوم کی او د دغه خو د دې قریشو خو مال دولت نو دی به تجارتونه کول. جمی کې به یمن ته تلل لیلاف قریشین الافی مرحله الشتاء والصيف او وړي کې شام ته او چې شام ته تلل د سمندر د غاړې سره بتل او سمندر د مدینه منورې نه 1.5 کیلومتر یا 200 کیلومتر دا اخواته دا بدرو دا ابوا او بواتو
غشیره دا ټول د سمندر تر غاړې دي، دا یوه لاره وه، ځکه عربو کې اوبه نه دي، اوبه نه وې، د سمندر په غاړه غاړه به تلل، تږي به چې سوالته به چینی وې که نه، سمندر هغه سمندر چې کوم د هر هغه سره هغه تریخ سمندر دی کوم چې د دې سره لګي، خو بیا هم فلټري اوبه به وې، په هغې کې به صحابه وته وایي دا خلک به چې تېرېدل نو اوبه به یې څښلې، ځکه عربو کې اوبه نشته، 400 کیلومتره منډه په ټوله مکه مکرمه کې خپله اوس اوبه نشته، هغه اوبه چې دي لرې لرې ګاډو نه راځي، مدینه منوره کې خو شته، کویان دي، خو بهرحال د خلکو بسوالی نه کوي. نبی پاک صلی الله علیه وسلم غزوات ولېږل، تاسو ته ما عرض کړي مخکې له دې نه مې درته بیان وکړو چې نبی علیه السلام اول راغی صلی الله علیه وسلم راغی دغه ته مدینې منورې ته چې راورسېده، اول دغه یو اسلامي فلاحي ریاست یې جوړ کړ، بیا چې له دې نه فارغ شه هغې په مابین کې خطونه او لیکوالي ولیکله چې هلکه یا قریش دغه یهودو ته یې وویل چې مونږ او تاسې په مابین کې به ښه کوي او بده به هم بدي، خپلې ښې او بدې به راکمې کولې بلې خوا نه، او مونږ باندې که چا حمله کوله ټول به ورته یو خوا یو، او که د تاسو غم زمونږ غم دی، تاسو خالي زمونږ خالي ده، ټیک د ایمان به نه راوړئ، خو یو سیاسي ملک دی، یو جوړ جاړی به کوو. نو بیا نبي علیه السلام چې دی نه فارغ شه، اول د حضرت حمزه سریه ولېږله، دا یې ولېږله نبي پاک علیه السلام د رمضان په اول کال باندې، او 30 مهاجره یې ورسره کړه سیف البحر ته. سیف عربۍ کې د سمندر لمنې ته وایي، یو خیف دی او سیف دی، سیف د سمندر ساحل ته وایي، څنګ د سمندر، او خیف د خوړ غاړې ته ویلی شي. هلته یې ولېږل چې هلته د قریشو 300 سواره راغلي وو، تاسو وګورئ، ابوجهل د هغې قاید و، هغې سره مخامخ شو، جنګ ونه شو. بیا دویمه بیا ولېږله عبیده ابن حارث، درېیمه بیا ولېږله تاسو ته ما ویلي سریه سعد ابن ابي وقاص و، دا درې یې ولېږلې. بیا نبی پاک علیه السلام ابوا او بوات غشیره دا ټولې د سمندر د غاړې ځمکې دي. ابوا دا دغه طرف ته نږدې دی، د شام طرف ته، بوات دا د مکې مکرمې و، غشیره د دې منځ کې ده، دا غشیره دا علاقې دي. نبي علیه السلام په خپله ورسره ووت، دغو ځای ته به وته چې کوپار داسې ځي، یو خو به دې دپاره وته نبي علیه السلام سره له ملګرو نه لښکر به ورسره و، ډلې به ورسره وې چې دا عادي کافران دا قبایل وګوري چې ګوره مسلمانان ډیر دي، زړور دي، ګرځي، ټوپکې اصلي ورسره دي، او دوم به هغه دښمنانو ته هم ځان ښوده چې وایي هغه وخت اوس تېر شه چې کوم تاسو په موږ باندې ظلمونه کړي دي، اوس موږ تکړه یو. بالاخره بله ورځ نبي علیه السلام ته اطلاع میلاو شوه د جمادی الاولی 2 هجري سن هجري کې نبي علیه السلام ته میلاو شوه چې قریش چې دي دی زر اوښان ورسره دي په قیادت د ابوسفیان کې، او روان دي دغه ته شام ته. نبی علیه السلام او ینبو مقام کې خلکو ورته ورسېدل چې ده ته دا پته ولګېده. نبی علیه السلام 200 مسلمانان ځان سره واخله. غشیرې یو علاقه ده، لرې ده، بدر نه لرې ده، بدر تقریبا 6 میله ده، هغه تقریبا 9 میله ده که 8 میله ده. هغه ځای ته ورغی، خو چې هلته ورسېد یوه ورځ 2 مخکې ترې هغه اسونه رسېدلي وو، هغه قافله ترې شام ته مخکې تېره وه. نو بیا دی بېرته راوګرځېده. دا د بدر جنګ چې شروع کېده د هغه قافله وه، اخوا نه تللې وه، چې بېرته راتلله د بدر جنگ بیا پکې شروع شو. دا خو د بدر د جنگ بیا په بدر کې وایو، دا اوس ابتدایي هغه د بدر سلسله شروع کېږي. سلسله دا ده او عادت العام په دې جاری ده چې کم سړی د چا ملګری د هغه سره هم چې د چا دښمني د دښمن سره کم ملګری هغه ته هم د سړي غوسه راځي. او بیت الله شریف داسې یو علاقه ده چې په ټوله دنیا کې یوه بیت الله ده، دا
بیت الله د آدم علیه السلام نه 19 تر قیامت پورې داسې مذهب نشته چې بیت الله ته احترام نه لري. دا د قفقاز غله چې و قفقاز عربی کې قفقاز وي په دغه کې دا قفقاز په ازبکی ژبه کې سمندري غلو ته ویل کېږي. غلو ته غله ای به سمندر کې غله لوټول دا سمندر کې بیړۍ ام چې اجان به میند کړه ورته به دوا کوي غم کوي اجي صاحب دوا کوي هغه نه لوټ کول. د بیت الله احترام د هر سړي په دل او دماغ او ګرده کیو. کافرانو دا هدیه چې دی وجنه خو نبی علیہ السلام په صلح د حدیبیه کې هغه د بیریالینا 219 کیلومتر لري احرام تړل چې خلکو ته پته ولګي چې مونږه د بیت الله ملمانه چې په مونږ په لار کې څوک حمله ونه کی. دا یو کردار او یو عملو اچابا او بیا دغه ګډه چلی دا خو ټوله رسمي غلو د عربو دنیا خلک خو ګډه چلی باندې به بیا د قلاید ورو تړل یا به هغه کې شعار او کوخ به زخمی ک چې هغه بداولی د بیا د هغه کردار دا و د غلو جرأت نشو کولای چې مونږ دا پټ کو. دا خو به عالمی دنیا تاریخ مونږ نه معافي چې مونږ د حرم شریف مال څنګه وکړو. نو دی وجنه هر دشمن به بیت الله تراته دا په امن ومن دخلو کانا منا. بل ورځ سعد ابن معاذ دا د اوس یو لوی میناز صحابي دی بیا به تاریخ درته بیانوم. دا راغی بیت الله ته او په بیت الله کې قانون دا ولکه دلته نن سبا په قبایلو کې لوخي لري لوخه تاسو کلی کې زما لوخه دی تاسو مونږ سره دی کدالته زما سوک سپیړه وشوا تاسو به زما ملاتړ کوي او که تاسو شو زب ملاتړ کوم. دا قرنګ سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ دا د بیت الله او د مدینه منورې یو ډېر لوی جلیل القدر صحابي دی نوجوان لکو خو ډېر تکړه سړیو پلار نیکنه ملک پاتې شوی دای الته مشر او امیہ بن خلف دا په بیت الله کې مشر د دې انډي والی وا یو بل باندې بل تعاون کو. نو بل ور صاد راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام الته تلو کال وته د حضور صلی الله علیه وسلم کال وتلو خو غزا کې حمله بکې دي خبرې دل بچنن دلته دسته دی پیغمبر اعلی دلته دستر اعلی دي کې انصار او مهاجر سره ملګری دي کفارو باندې یو روب قداب قائم. نو دلته چې دغه راغی مدینه منورې ته مدینه منورې نه مکه مکرمه ته سعد ابن معاذ راغی. معاذ دا معاذ نه د معاذ سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ دا غسړی دی چې عرش ورته ولړزید. دا بیا زه ان شاء الله ته خبر کوم. نو په غزوه خندق کې بیا دی زخمی شو ولګي د ډېر غاړه قصه ده. د راغی عمره ته چې عمره ته راغی نو د امیہ کرے واړول امیہ ورته وی چې را زمنګ داخله تاسو ته ارادي خیر نه دي وی چې انصارو زمنګ دشمنانو ته پناه ورکړي راځه چې لګتیا یا ګرمي شو ته بیا عمره وکي طواف د بیت الله به وکي اوس هر سړی کسو نا کس د جنگ بدر سره وکي وی ښه انتظار کوو دغه ته. نو چې ابو جهل خائن سړی خو چې چیرته ګند یلته پکې حاضر او ناظری غرمه 12 بجې چې دی راوته چې هغه کو طواف د خو مسلمانو سعد ابن معاذ امیہ بن خلف ورسره چې ابو جهل پر راغی وای دا څوک در سره دی وای دا خو زما یار دی یسربی د مدینه منورې مایناز ملګری مې دا او زما پارټنر دی په اصطلاح. بس د یو دم نکړه نه راوړل بعضې سړي دا خوله کې مکمل سپی تړلی ښه بعضې غوښې لږ شاته یي داسې لساته خبرې چې وکړي بعضې کور کې سپی چې لږ په زوره وګړې کې راوځي او بعضې بیخي دا ګیټ کې تړلی. نو بعضې سړی چې بس خبره کوي که په میډیا کې که په موبایل کې بس یو درز ورکوي بل کار دی.
نو د بعضې ملایانو د بعضو عوامو نه وجه نه بعضې خلک د خدای نوم هم پټ اخلي چې هسې نه پلانی ونوري یار په غم به ککړي اوس بوی چې دا دې ولې واخیسته دا لفظ دی الله دې ولې ویلې الله دا مشتق دی که جامد دی په غم به ورسره ککړې الله دې رحم وکړي نو د ده په خوله کې سپی تړلی و د ابوجهل یک دم بغیر د تین تیره نه وایي چې یاره که دا ابو صفوان در سره نه و امیه بن غوث مې وجلې زموږ دشمن ته دې ځای ورکړی نو هغه کې خو اسلامي حمیت زیات و صادم چبشه مړی لوپره بېکاره سړیا بیا اودسه انسانه ته پر رب یقین وکړه چې ما نن ته منې کې په کھلاو غوږونو خبره واوره هغه ورته په زوره زوره د سعد ابن معاذ اواز هم غټ وایي خبره واوره بیا اودسه که ما منې کې والله که یوه دانه په دغې لاره به مانه تېره کې تاسې وایي هلکه د دانو منډه خو په ژرنده ده که تاسې خو آخر په منګه راځئ شام نه خوراک تاسې خو دلته خوار پړه کې تاسې سره دي څه چې دا وغږېده دې خوا ته هغه مېلمه د خدای امیه بن خلف یو خوا ته پړانګ و بل خوا ته پانډو په ځای د دې چې ابوجهل ته وایي چې هلکه دا ما مېلمه ده دې ته تین تېره مه وایه مېلمه د دې مېلمه ته سټارټ شو چې یاره مېلمه خفه نه شې دا زمونږ چیف جسټس دی چې کوم ابوالحکم دی د ټولو فیصلو رئیس او معاینه سکالر دی د ده مخکې په زوره مه غږېږه بې ادبي ده هغه ته غوسه ورغله چې تا رب غر که بېکاره سړیا دومره بېکاره سړی ته خو ته غل سپی دې لیو وروري ته خو ما ورته تړې ملګری مې د یم ما ورته تړې ملا خو مې خود نشي تړی چې ما ورته نور تړې ورک شوی تا خدای غر که میل کوربه میزبانه ما د پیغمبر نه اورېدلي دي چې به تام وژني یو دم سالنډه وایي زه یې ښودلی ویرېده وایي قسم په رب دی چې وچ په وچ یم دغه ته ښودلی چېرته وایي دا یې ما ته نه دیلي خو وژني به دی روکایي ګنډه ټینګه که کیسه د ګلجانۍ ده هغه ورخطا شو چې لاړ بېرته خو خیر دا کیسه سره تېره شوه هغه غومره وکړه او بس لاړ خپل کلي ته دا امیه بن خلف لاړ ښځې ته ویلې چې یا لکه د صفوان مورې وایي وایي اشنا خو داسې خبره وکړه ولا پیغمبر خو نه ټوقه کوي وژني مې په ایمان مرګ مې د دوی له لاسه ده ساته مې نو بس هغې مې ورته ویلې چې ګوره چې باندې ونه وځې چې شمال در باندې ونه لګېږي ځکه کفار لتجدن احرص الناس على الحیات ومن الذین اشرکوا دا یهود او مشرکین په ژوند ډېر مینو خو خلاصه د کلام دا دی چې دې وختو کې د بدر دا جنگ شروع شو نو دی ډارېده بیا چې بدر جنگ شروع کېده دغه د عشیرې ډله چې اخوا ته تلي وو بیا نبي علیه السلام صحابه پسې اچولي وو او چې تاسو پسې ګورئ چې دی کله راځي د رمضان کې راورسېده نو دلته نبي علیه السلام ملګرو ته ویلي چې د هر چا خوښه ځکه دوی به باقاعده چکر لګولو بیا د بدر جنگ چې شروع کېده خلاصه د کلام دا دی د بدر جنگ خو بیا رمضان کې هغې چې را واپس کېده نو د هغې مشر ابو سفیان ابن حرب د ابو سفیان نوم سخر و سخر کاڼي ته وایي ابن حرب د جنگ زوی او سفیان تورزن ته وایي چې تورې وایي ابو سفیان د هغې لښکر مشر و بیا بعضه درته وایم چې څومره کیلو سره زره پکې و زرو خانو څومره د چال څه و څه نه و او هغه په دې لښکر رارېده په دې مال چې یاره هغې ته کومه قافله کې چې مال دولت باري هغې ته عربیان عیر وایي عیرو او کم چې د سوک سپېړې لغاو ټوپکې ټومنچې ته نفیر وایي نو دا اوښانو نه چې خبر شه خو ده به بار بار تپوس کوو چې مسلمانان به په ما تعاقب کوي اول به ترسوتي سړی لېږئ هلته دلته چې موږ ته لاره کې خو به څوک پټ دي خو بیا هم په زړه ساړه ننوتي و زمزام یو کافر و هغه یې په ګریه ولېږه ویلې روځئ پیغمبر علیه السلام عشیره ته مخکې خلک رالېږلي و دا ورې به موږ ته لاره نیسي او خامخا لاړ شه او کافرو ته اعلان وکړي
چې تاسو سره موږ سره د تاسو ټولو مال د مال او مال دی او دغه مال کې دا رانه نیسي ګوره وی ښه بس هغه منډې منډې د عربو الټه کمیس یې واغوسته د نبي علیه السلام یې وترور عتیقه هغې خوب لیدلی و سهارې دغه ته ووې مکه مکرمه کې ایله اسلام نه و راوړی عباس صاحب ته ویلې خوب مې ولیدی چې داسې یو عذاب یو کاڼی یو هر کور کې مړه لویه قیصه ده هغه ابوجهل ته ابوجهل به پورې خندلې چې اوس یې ښځې هم پیغمبرانې شوې واورئ خو بالاخره لنډه خبره دا ده چې هغه لښکر بیا راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام مخکې له دغې نه چې دا لښکر دلته برابرېده په بدر کې بدر د یو سړي نامه و هلته یې کوې والی و زه ورغلی یم الحمدلله نبی علیه السلام مخکې نه صحابو ته په دې ځای کې سکیچ او نقشه واچوله چې دې ځای کې به امیه مري دلته به ابوجهل مردارېږي دغه ځای کې به نظر ابن حارث او پلانې او پلانې او پلانې او عتبه او شیبه او دا خلکي مردارېږي دا ځایونه یې مخکې نه تعین کړه یوه ورځ دوه ورځې له دې جنګ نه مخکې نو دلته خو دا قیصه د جنګ په کار دی چې بدر نه وروستو ذکر وایي خو امام بخاري عادت په دې دا دی چې نبی علیه السلام د دوی د مرګ ځایونه مخکې ښودلي وو له جنګ سوبسه پیړې نه نو دغه باب د حدیث دا هم دله بخاري شریف کې له دې جنګ نه مخکې ذکر که ځکه چې حضور علیه السلام د مقتولینو ځایونه له جنګ نه مخکې ښودلي وو نو راځئ اوس دا باب دا ما چې کومه قیصه وکړه دا د دغې حدیث هغه اجمال وګوره باب ذکر النبي صلی الله علیه وسلم من یقتل ببدر باب دی په بیان د ذکر د حضور علیه السلام کې په بدر کې به څوک مري د هغه باره کې دا به مریدا وبي قال حدثني احمد بن عثمان قال حدثنا شريح بن مسلمه قال حدثنا ابراهيم بن يوسف عن ابي عن ابي اسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون انه سمع عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ عبد الله بن مسعود فرمایي دنا اتسلو حدیث منقول دی لوی صحابي دی وی حدث عن سعد بن معاذ غنه بیان کوي انه قال چې د سعد ویلی خپل کانه صدیقا د خپل ځان نه د التفات وي د ځان نه قصه کړو چې زه مرګره یو ملي امیه صدیقا انډیوال یار دوست ویلی امیه بن خلف وکانه امیه چو اذا مر بالمدینه چې کله مدینه ته لاړ یا به کجوره مجوره اغیسته یا به شام ته نزل علی سعد نزل په معنا د ملمستیا سره دی نزول من غفور رحیم جنت کې با ټول عمر مسلمانان ملمانوي نو د ملمه بو وکانه سعد اذا مر بمکه چې مکه ته برغه نزل علی امیه فلما قدم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر راغی مدینه ته انطلق سعد معتمرا بیا سعد لاړ په داسې حال کې مکه مکرمه ته چې نیت دی عمره فنزل على امیه بمکه د ملمه شه په امیه په مکه کې فقال لامیه انظر لي ساعه ماته او ټیم معلوم ک خلوت تنها کې لعلی ان اطوف بالبيت چې ز طواف بیت الله کې حکم یو داسې ټیم چې دلته دا کدو کړېلې او کربوړي مربوړي او سمسری موراته نه کفار دا نه وي فخرج بي قريبا من نصف النهار يولس بجې شو خوا ټیم کې وتل د عمره ادغل طواف ته فلقيهما ابو جهل دوی دواړو سره ملاقات او ابو جهل د فاعل د لقیا نو فقال ابو جهل لابا صفوان من هذا معك دا در سره سړی څوک دی فقال هغه هم بیا د سړی وډار شیلی هذا سعد دا سعد دی نو سعد خو مشهور سړی ګمنام نو نو فقال له ابو جهل مخ ورته راوړ ورته الا اراك تطوف بمكه تامنا اوهو دې ته وګوره زه تاوینم چې ته طواف کوې په مکه کې په داسې حال کې چې امن کې وقت اویتم الصباح او تاسو پناه ورکړې هغه بېدینه خلکو ته مراد نه پیغمبرو صحابو چیرې تاسې دغه لدین نه وختي وزعمتم انکم تنصرونهم وتعينونهم وزقوا تاسو ګمان کوي چې تاسو دوی سره ملام تړئ او تاسو تعاون هم ورسره کوئ مال ټکه پیسه هم ورکوئ او د تم ټټر والی
اما والله لولا انك ما ابي سفيان زما دي په خدای قسمی کتاب ابو سفیان سره نه وای دا امیہ سره ما رجعت الى اهلك سالما روغ برانه پخپون وای تله دا یو دړکی ورکله فقال سعد خم کی دی ایمانی جذبه رگ رگ کی و فقال سعد ویلی ورفع صوت والے پزور आवाज وکړ چپ چپ چې لئی بچیا ورته غوسه اما والله لئن منعتني قسم پر رب دې ک تماما کی هاذا دلتا لام عنك حتما بد منکم ما هوا اشد عليك منه لغه کار نه چل دینه بس سختی دا خو یو صرف عمره ده خو تاسو دې ډوډۍ درک ولا کرانه ولګيږي وای هغه څه دی هغه سخت او طریقه علی المدینه استالاره په مدینه د شام ته بغیر د غینه خو تاسو په بوجي کې وړي او بل لارم نشتا فقال له ما دی خو مخ لا طرف صوتك صعد على ابي الحكم سعد لك گزاره کو خو با صوفي صاحب چې دا ابي الحكم دا ډېر د دې وخت زوی دی مړه چټي غږیږي اوس موږ سو کو زمنګ مشر دی وې ته د سره لګ आवाज د احترام کوا د کرسی او د رتبه احترام کوا وی وجه وې سید اهل الوادي دا د کلی مشر دی سات خوند ورنه کله مړه همیشه د خرو مشر غوي یار فقال سعد له دعنا عنك ورخش مړه یا امیہ تو اے امیہ بغیرتا فوالله لقد سمع دیم پوس چې دا میزبان خو بیا د انسان د ما ورته لخپونی شي فوالله لقد سمعت رسول الله يقول قسم پر رب دې ما د پیغمبر د اوریدلی چې ویلې انهم قاتلوکا دا پیغمبر به هم تا وجدي غم مکه ولا سم معمولی خلق نه دي دا سه بریو تور ځوانان دي چې په ایمان چې امریکا په ګوندو کړه تاسو څه شي نقال د یو دم هيک به مکه دلته مې کور کې وجدي کنه باندې چیرته باتروم کې مینیسی وی قال لا ادري ما تنور پته نشته خو ویلی دي چې لالا پردم نه په هي وی ښا نو ففزع لذلك امیہ او دم غبراوش فزعا شدیدا دومره ډار پر راغی چې سم زلزلہ په قائم شو وی فلم رجع امیہ الاهلی چې کور تراغی قال الیوم صفوان خزه ته ویل لم ترى تا ته پته نشته ما قال لي سات چې ما ملګری سویل قالت بيبي هغه خزه ورته ویل او ما قال لك تا ته سویل قال دی ویل زمان محمد خبرهم وی دا محمد علیہ السلام ویل دی ګمانو کو دی سات چې محمد علیہ السلام دې خبر کړی نو قاتلی یا چې دې به ما خامخا وجدي قاتلی یا وای فقلت له بمکه ما ورته تاسو که خزه تقیسه کوي چې ما مکه کې وجدي قال لا ادري غیر ما ته پته نشته نو فقال امیہ ویله خزه خبره خو دی اوریدا ویله او وامه اوریدا باتورا تا خدای غر کده شکر خلاصه ویله والله الا خرج من مکه په خدای قسم دې کلمه کې نه وزم چې ما وجدي باندې نظم بس لنډه خبره د خدای تقدیرو چلته د جنگ مسله شروع شو بدر کې ابو جیل ورته راغی ټولو ته د تل لالا وای زی چې ځو کنه جنگ ته دل ز نظم ولې نه زی د خدای په من څنګه نه زی یاره ز نظم یو خبره دی وای خو وای دی مړی کې مې دا کوه ما مړیګم چوم نی وایم وای نه ولا چی وای نه نی اخر له رب دې غر کا مشر سره چې تنزی دا کشران زینه ډېر په کلک شو بیا چې بیر تر هغه خزه تل چې روکای می پریدي نه ویلې ورته مړم نظم لنډه خبره کمال وړي وی دي ویلې نه خو زمونه ورسره غلنډه خبره ده زړه نه ازړه اخر خزه تل هغه کولی و خراوله هغه کوم چې ډېره تیزه ده اوخه به ځان سره کلکه تړله کلکه ډېره کلکه چې یاره که څه خرپ و ترپ شه نو ادي کرزي غوندې وای زنده‌باد منډه نو زه به زنده‌باد پالټۍ د منډه کې یم ها نو مطلب دا دی چې اوخه ورسره واده به ته راته خو همیشه به زنانو سیټ کې ګرځېده لنډه خبره دالته چې لاړ جنگ شروع شو خلاصه جنگ د سره زوی او علي هغه ټول اری خپل څوک چې بندي وساته ځان سره عبدالرحمن ابن عوف د ویلې عبدالرحمن ابن عوف فرمایي صحابي دی چې ما دې څوک کافرانو زغره راويستې ولاس کې مې وي
چې دا ما غنیمت نیولې وې د ما ته نارې کړې چې وهم عبدالرحمن ته نارې کړې اول ورته عمر ابن عبد عمر نوم د عبدالرحمن ابن عوف په خوا د ډېر نارې ولې هغه غږ نه کوه اخر پوه شه چې هلکه دا نو عبدالرحمن وای شوده دې نه دي پکار شوده واخله دغه څه کې خطا کا شوده معنا دا دی چې ما بندي کا زبتا تلنګ یو خیدر کم په کروڑو په ماړه بشي دا زغره سکه دا ورتي خو ما بچ کا دواړه ور سره و نو د خډر ظلمونه صفوان د امیہ چې دا د بلال صاحب بادار او بادار دومره ظلمونه او ستمونه په بلال کړیو وای چې احد کړل اوازونه خو تور بلبلو څنګه د ناتی شریف کې درومي حمزه الله سے ناتونه دا خلق وای نه دا بلال صاحب چې ولید ناره کړي چاله د خدای دشمن د ویلې غلې تورې بچیا ناره موا د ځان سره اخیستي چې مسلمانان پیراغل انصار پیرا ورسېد بازان پیرا توې شو د زوی ورته پرې خو د پاغې شروع کړ چې وای دا بچ په د سم لاست لاندې نه بل چوا مردارې ک نو دا نبی علیہ السلام چې کم ځای له بدر نه مخ کې خودله او د مردارې دلو امک قضای ته ورغی نو ځکه دا قصه ذکر کړی دی وای ښا دا واقع بیانوي ته وای چې کلالتا څه شو وای فقال هغه چې لا ادري فقالوا والله لا خرج من مكه فلما كان يوم بدر استنفر ابو جهل روان شو جنگ ته ابو جهل ان روان کړل ابو جهل مطالبه استنفر مطالبه دی وتلو وکړه جنگ ته ابو جهل الناس د خلق لرا قال ولي ادركوا عيركم كغيرتي ورث خپل مالونه وساتي نو فکرها امیہ ان یخرج غبد وګنه زه خو نظم فاتوا ابو جهل ورتراغه فقال لي ابا صفوان دي صفوان لارا انك متى ما يراك الناس تب تصودا خلق ته ګوره خلق بویني تام قد تخلفت چې تب شاشه تکيږي وانت سيد اهل الوادي تدي وادي ملګر د علاقه مشره تخلفوا معك چې تپاتې شتا سره خلق پاتې کیږي دوی مړه اصلي خبر ورته کولای نشم زنه زمر لنډه خبره فلم یزل بیا ابو جهل نه ولا کده پرېدم زیبا حتی قال ذل خا اما اذا غلبتني چې په ما غالب شوي ما خو بیا په زور مې بیا خو والله لا اشترين اجود بعير بمکه په خدای قسم دا لا اشترين ما اخیسته د خامخه یا اخلمه اعلان نمبر اوخ ثم قال اميل يا ام صفوان جهزني ما ته سامان تیار ک جنگ تزم فقالت خزي ورتل له يا ابا صفوان دي صفوان پلارا قد نسيت ما قال لك اخوك الاسربيو تانا پخوانی خبره دي يسرب دي مدینه منوره پخوانی نمو يسرب قاطان داغه دي علاقه سړی نمو پخوال ته وسیدو وای تانا خبره را ده دل قال لا وما اريد ان اجوز معهم يره مين ده وای ما اراده نشته چې دې سره وړاندې لاړ شم الا قريبا مگر څنګه ته بزم نو فلما خرج وما شلال اخذا شروع شلانزل منزلا چرته به چې اړول الا عقل بعير وک به څنګه تړ فلم يزل بذلك همیشه دغه سیو حتا قتل الله عز وجل ببدر چې الله تعالی بدر کې مردار ک دا به بیا لوی قصې دا به ورستو مونږ تاسو بیا سره وایو ان شاء الله